ترمذي شریف حدیث دی او دغه حدیث شریف راوی حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. ابی ابن کعب سے فرمایي چې د نبی علیہ السلام دربار ته رالم او عرض مې وکړو چې قربان یا رسول الله زه په تاسو باندې ډیر درود ویل غواړم، خو تاسو ماته یو وخت مقرر کړئ، یو ټیم راته وښیئ چې په هغې کې په تاسو باندې زه درود شریف وایم. وایي نبی علیہ السلام راته ارشاد وفرمیل فقال ما شئت، ای صحابي چې کم ټیم دی خوښ او څومره دی خوښ هغه وخت کې وایه هم هغه درود وایه. وایي ما عرض وکړو چې یا رسول الله قلت الربع، ای د دواړو جهانو سرداره څلورمه حصه صحیح دی چې څلورمه حصه په تاسو باندې درود وایم او نور بقایه درې حصې چې دي کې زه نور ذکر کوم، نور وظایف، نور اوراد ویم. وایي نبی علیہ السلام بیا ارشاد فرمایي فقال ما شئت، ای صحابي چې څنګه دی خوښئ دام صحیح دی، خو فإن زدت فهو خیر لک، که چېرته تا دا درود لږ زیات کو، دې له ټیم زیات ورکو، فهو خیر لک، نو دا به تا دپاره ډېر بهتره وي، دې کې تا دپاره نور فضیلت پروت دی، دا خبره تا دپاره نوره ډېره بهتره ده. وایي ما عرض وکړو قربان یا رسول الله قلت فالنصف، ای محبوبه نیم په نیمه به ټیک وي چې دا خپل وخت زه دوه حصې کوم او یو حصه کې ټول اذکار نور کوم او نور چې کوم دی اوراد ویم او نور وظایف پکې کوم او یو ثابته حصه درود شریف له ورکم او په هغه حصه کې زه تش درود په تاسو باندې وایم. وایي نبی علیہ السلام راته بیا ارشاد وفرمایه فقال ما شئت، ای صحابي چې څنګه دی خوښئ دغه وخت هم صحیح دی، خو فإن زدت فهو خیر لک، که دا وخت لږ تا نور فراخه کو، لږ دا درود شریف نور زیات کو، فهو خیر لک، دا تا دپاره نوره بهتره ده، دې کې نور فضیلت پروت دی. وایي ما عرض وکړو چې قربان یا رسول الله قلت فالثلثین، ای محبوبه درې حصې چې په تاسو درود وایم او یوه حصه د ټولو ذکرونو له ورکم او د نورو اورادو له ورکم او د نورو وظایفو له ورکم، داسې به صحیح وي. نبی علیہ السلام بیا وی راته ارشاد وفرمایلو فقال ما شئت، ای صحابي چې څنګه دی خوښئ، خو فإن زدت فهو خیر لک، که د دې نه دې دا درود شریف زیات کو، دا وخت لغونتې نور هم زیات کو، نو فهو خیر لک، دا تا دپاره نوره بهتره ده، په دې کې تا دپاره نور فضیلت پروت دی. وایي ما عرض وکړو چې قربان یا رسول الله بس ټول وخت په تاسو باندې درود وایم، نور ذکر نه کوم، نور وظایف نه کوم، بس هر وخت په تاسو باندې به درود وایم. وایي ما چې کله دا خبره وکړه نو نبی علیہ السلام ورله دوه خوشخبریانې ورکوي، یو خوشخبري ورله ورکوي ای صحابي چې کله تا دا ټول وخت د درود دپاره وویستو